رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. غرا او بهترینا خزه کم ایودا د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې غرا او بهترینی خزه هغه دي چې کله ته هغه ته ګوري، یعنی خاون چې کله هغه ته ګوري نو تعالی خوشاله کی، یعنی کله چې دغه خزه ته خاون ګوري نو هغه خوشحالیږي، د هغه زړه ته سکون میلاویږي، هغه ته راحت میلاویږي او د خپل خزینه تنګ نه وي. دویم صفت په دغه زنانه کې دا وي چې کله دا خاون دغه خپل زنانه ته خپل کور والا ته حکم کوي نو دغه ښځه د ده تابعداري کوي، د ده خبره اوري او د ده د حکم مطابق هغه شانتي کار کوي. دریم صفت په دې ښځه کې دا وي چې کله د دې خاون موجود نه وي او غایب وي نو دا ښځه د خپل نفس حفاظت کوي، د دې خاوند دپاره د خپل حیا خیال ساتي او دغه شانتې د خاوند د مال هم حفاظت کوي. نو داسې ښځه دې ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بهترینه او غوره زنانه ویلي. دغه شانتې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو زنانه سلور کارونه کوي نو چې دا په کومه دروازه د جنت غواړي الله رب العزت په هغې باندې داخلي. هغه سلور کارونه څه دي؟ یو کار دا دی چې دا زنانه د 15 وخته منځونو خیال ساتي، خپل 15 وخته مونځ په ټیم باندې کوي. دویم دا چې دا زنانه د رمضان المبارک روزې د هغې خیال ساتي او د رمضان المبارک روزې نیسي. دریم صفت په دې کې دا وي چې دا د خپل حیا او د عفت حفاظت کوي، یعنی د خپل حیا، د خپل جسم، د خپل عفت د هغې خیال ساتي او د هغې حفاظت کوي. او څلورم صفت په هغې کې دا وي چې کوم جایز کارونه دي، یعنی د شریعت خلاف نه وي، جایز کارونو کې د خپل خاوند تابعداري کوي، د خپل خاوند خبره اوري. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا چې وغواړي په کومه دروازه باندې د جنت داخليږي نو دا دې داخل شي. نو پکار دا چې سړی د دې صفتونو والا ښځه تلاش کی او ښځې لم پکار ده چې داسې صفتونه هغه په ځان کې پیدا کی. دغه شانتې بهترین او غوره خاون هغه کم یو دی؟ یوازې ښځې له بهترین کېدل نه دي پکار، بلکې خاون لم پکار ده چې په هغه کې څه صفتونه وي. نو بزرګان فرمایي چې کله یو خاون د خپلې ښځې په خوبیانو باندې نظر ساتي، د هغې په ښو کارونو، د هغې په بهترین کارونو باندې نظر ساتي او د هغې په معمولي غلطو باندې ځان څه کوي؟ ځان غلی کوي، نظر انداز کوي هغه، یعنی په هغې باندې ځان ناغرضه کي چې هغه معمولي غلطي وکړي، په هغې ځان ناغرضه کي او کوم چې د هغې خوبیانې دي، په هغې کې ښه صفتونه دي، په هغې باندې نظر ساتي، نو دا بهترین او غوره خاوند دی. نو کچری په ښځه او خاوند کې دا صفتونه وي، په ښځه کې دا صفتونه وي او په خاوند کې دا صفتونه وي، نو دا غیر زندگی هغه په دنیا کې جنت وي. الله رب العزت دې موږ ته دغه نصیب